تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا د نبوت په اوایلو کې چې کوم احکامات راتلل په هغې کې اولنی حکم دا راغی چې وانذر عشیرتک الاقربین. ای د الله نبی خپلوان او خپل قریبي رشتہ دار دا د الله پاک د عذاب نه ایرول دي او دوی ته دعوت ورکول چې دا مسلمانان شي. ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام د دین کار او تبلیغ چې دا پټ کولو حالات ډیر سختو او چې کله دا وخت اوږدېدلو مسلمانان راتلل د الله د طرف نه یو حکم دا راغی چې اوس خپلوانو ته خاص دعوت ورکړه. که په خپلوانو کې ستا خلک ملګري شي نو د سخته کې به کموالی راشي. نبی علیه السلام دوه کاره وکړل د دې حکم په نتیجه کې. یو کار یې دا وکړو چې علي رضی الله عنه ته وفرمایل چې خپلوان راغونډ که زموږ د چې کوم بنو هاشم دي او زموږ خاندان دی چې هغوی ته روټۍ وکړو. روټۍ کړې ده په خپل کور کې یو خپلوان راغوښتي دي. عباس رضی الله عنه پکې دی، حمزه دی پکې، ابولهب دی پکې دی، ترونه او نور خپلوان دی پکې، ابوطالب هم پکې دی. نبی علیه السلام په ټولو باندې روټۍ وخوړله او د روټۍ نه پسې بیا پیم وڅکل او د هغې نه پس نبی علیه السلام وفرمایل زه یو خاص خبرې له ما تاسو راوښتي. نبی علیه السلام ودرېدلو او د خپل نبوت والا خبره پیش کړله چې زه الله پاک ما ته نبوت راکړی دی او زه پیغمبر شویم او که تاسو زما خبره ومنئ او زما پیروکار جوړ شئ نو ستاسو لپاره به دې کې د دنیا عزت هم دی، د آخرت عزت هم دی. او تفصیلا تقریر نبی علیه السلام وکړلو او هغوی له د ایمان دعوت ورکړو چې ایمان راوړئ الله په وحدانیت باندې، زما په رسالت باندې. نو الله پاک هغوی منودلو د الله نه منکر نه و هغه خلک خو د الله تعالی سره به بوتان شریک کړي. نور خلک کې د نفع او د نقصان مالک ګڼودل او د نبی علیه السلام د رسالت خبره وشوه، د آخرت خبره په دې مجلس کې بالکل خاموشي شوله. د خپلوانو مجلس و. د نبی علیه السلام په رشته دارو کې علي رضی الله عنه پاسېدلو او نبی علیه السلام ته وفرمایل چې زما دا خپې هم داسې نری دي او د سترګو بیماری م راته عمر په لحاظ سره هم ډېر کشر یم، کم عمر مې دی. دا ټول مشران ناست دي، دا ټول خپلوان ناست دي. خو د الله نبي زه ستا د نبوت اقرار کوم او ستا سره په دې کار کې ملګری یم، همکاري کوونکی م او مسلمان شو. او په دې خبره باندې په مجلس کې لږ قهقهه او خندا م وشوله چې ګوره یو کشر او وړوکی ماشوم یې ملګرتیا کوي، نور خلک یې نه کوي. او داسې م یو ځلې شوي و چې د دې نه مخکې مو نبی علیه السلام دعوت کړی خو ابولهب ډېرې زیاتې خبرې کولو نو الله رسول ته د خبرو موقع جوړه نه شوله. بیا یې دعوت وکړلو ورته او دعوت نه پسې چې نبی علیه السلام خپله خبره د نبوت کې ښودله نو زیات طور خلک خاموش پاتې شولو. ابولهب په هغې کې رد عمل ښکاره کړی و، دی خپل سکت رو او دیوال په دیوال باندې ورسره کور و او د نبی علیه السلام د پیدایش باندې ډېر لوی مولود کړی او ډېر لوی جشن یې کړی او خپله وینځ یې ازاده کړې وه د په خوشحالۍ کې د نبی علیه السلام د پیدایش په موقع باندې. خو نبی علیه السلام سره نظریاتي اختلاف و او نبی علیه السلام سره مخالفت وکړلو. دین پس نبی علیه السلام یو دویم کار وکړلو
هغه د قریشو دپاره چې کوه صفا کم ده وړوکې د غر ډیرۍ ده نبی علیه الصلاة والسلام په هغې باندې وختلو او یا صباحا دا د عربو یو اواز دی یا صباحا چې خلق په دې اواز باندې فوراً راغونډ شي یو اهمه خبره وي د خطرې غوندې خبره وي نبی علیه الصلاة والسلام چې دا اواز وکړلو د مکې اکثریت قریش بیا رالل نبی علیه الصلاة والسلام په هغه معاشره کې ډېر ښه مرتبه او خلکو ورته په ډېر ښه نظر باندې کتل چې دی به ډېر اهمه څه خبره کوي نبی علیه الصلاة والسلام ته بیا تپوسونه کړي د خپل تقریر نه مخکې چې زما متعلق هم څه خیال دی نبی علیه الصلاة والسلام ته خلکو ویلو ویل موږ به تا باندې ډېرې تجربې کړي دي موږ به ته صادق موندلی ته امین یې استاده دغه ټول صفتونه یې وکړل نبی علیه الصلاة والسلام ورته بله یوه خبره بیا کوي هسې که زه د غر په داسې سایډ باندې ولاړ یم چې ما ته د دواړه طرف تاسو هم ښکارېږي بل طرف هم راته ښکارېږي نو که داسې درته ووایم چې دی اخوا هغه دښمن را روان دی او حمله پې کوي زما په دې خبره م یقین شته که نشته هغه ورته ویل چې بس موږ ستا په خبره یقین که تا چې دروغ نه دی ویلي نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي زه هسې یوه داسې کلمه او داسې یو خبره تاسو ته پیش کومه چې په هغې کې د شیطان د دشمن دغه دشمن دی زموږ د هغه نه نجات هم دی او د دې عرب د ځمکې اختیارمندي به میلاویږي او تاسو به د عجمو نه ټیکس هم وصولوئ به جزیه به وصولوئ تاسو یو لوی مقام او مرتبه به الله پاک تاسو له درکړي که تاسو زما سره خبره ومنودله مخکې د هغې یو خاص انداز باندې نبی علیه السلام د هغې فضیلت بیان کړلو نو خلک داسې وو چې د دنیا لالچیان ټول خلک اکثر وي هغه ویل چې بلکل چې ته داسې موږ ته به داسې د عربو د ځمکې اختیار میلاویږي او موږ عجبو نه به ټیکس ملک له سره منو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویلو زما د خبرې بنیاد دا دی چې تاسو زما سره لا اله الا الله ووایئ عرب په دې کلمه پوهېدل چې دې کلمې څه مطلب دی دا ټول خلک راغلي وو په ډېر وخت په انتظار ناست وو چې څه خبره ورته کول غواړي د نبی علیه الصلاة والسلام تره ابولهب بیا په دې مجلس کې پاس وته تبا لک یا محمد لهذا جماعتنا اے محمد صلی الله علیه وسلم تا ته دا نقصان ورسي او خیرې وکړلې ویل تا موږ هم صرف دې خبرې دپاره راغونډ کړي وو چې اجعل الالهة اله واحده موږ دا ټول خدایان پرېږدو د یو الله تعالی بندګي شروع کړو سره دې خبرې مطلب خو دا دی زموږ دا ټول خدایان غلط دي او زموږ دا ټول رسم و رواج غلط دی او زموږ دا ټول نظام غلط دی او یو الله تعالی چې څه ویته شي دا بس ټیک دي اجعل الالهة اله واحده د یو الله تعالی بندګي را باندې کې او زموږ دا ټول دا 360 بوتان چې بیت الله شریف کې پراته دي او دا زموږ یو خپل نظام دی زموږ یو خپل قانون دی زموږ یو خپل طریقې کار دی موږ به دا ستا په خبره باندې بس پرېږدو ختم نو داسې ده چې دا ابو جهل یا بل یا د خاندان خلکو چې دا لا اله الا الله ورسره نه منودلو د هغې وجه دا نه وه چې هغوی الله نه هغوی الله منودلو هغوی الله خالق دی مالک دی رازق دی دا یې منودل خو هغوی ویل چې الله تعالی کوم وایي چې خالق دی او مالک دی رازق دی هم د الله تعالی الوهیت په دې بنیاد نه منو چې موږ دا ټول هر څه پرېږدو او چې الله پاک وستویلی دي دغه یو الله بندګي وکړو ستا خبره ومنو او دا ټول نظام او دا ټول زموږ کلچر هر څه ختم ټول نظام موږ درهم برهم نه شو کولی هغه زموږ د پلار د نیکه د ناروانه زمانې نه وخت قانون دی طریقې کار دی زموږ عدالتي نظام دی زموږ سیاسي نظام دی زموږ د بازار نظام دی زموږ د بوتانو یو نظام دی یو سیسټم دی زموږ دغه ټول ته به موږ باندې جلډو نه وباسي نبی علیه الصلاة والسلام سره هغوی په هغه وخت کې مخالفت کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام باندې بیا د دې دعوت دا خبره کولاو شوله بیا په مکه معظمه کې خبره کولاو دعوت ته راورسېدله او نبی علیه الصلاة والسلام باقاعده قریشو ته او بنو هاشم ته دعوت ورکړلو په هغه زمانه کې د عکاظ میلې به لګېدلې دا په خاص موقع باندې مختلفې میلې به لګېدلې په هغه کې لکه اتوار بازار او جمعه بازار زموږ په دې وطنونو کې لګي دقه شان میلې او په هغې کې لګېدلې بازارونه به دنیا د مختلفو علاقو نه به خلک راغلي وو سوداګر به راغلي وو خلکو به تاجران و خلکو به سوداګانې کولې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بازارونو ته تللو با او هغه کې به هم د خلکو د پوهه کولو کوشش کولو با نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې وخت کې بیا چې کوم خلکو اسلام ایمان راوړو د قریش او پالیسی جوړ کړله چیرې کدا خبره به څنګه روکاو د خروزانه سره خلک مسلمانی د قریش په پالیسی دا جوړ کړل چیرې کوم خلکو اسلام راوړل دي کنه اغلم دانه خطرناک سزا ورکړي چې آینده خلک روکاوش چې کوم خلک مسلمانان دي هغه له داسې خطرناک سزا په کار ده او خطرناک تکلیف ولا په کار ده چې نور خلک روکاوش په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې غریب خلکو ایمان راوړل مالدارم وو زنانم وو سړی وو باقي یو بلال حبشي رضی الله عنه دا امی ابن خلف غلام او چې کله د نایک ته امی ابن خلف ته کله پته ولګېدله چې بلال مسلمان شوی دی نو هغه مختلف سزاګان د بلال د پاره تجویز کړي د حبشو سره د تعلق یو خو یو سزا خو دا تجویز کړي د په ماره کې د سارو غونتی پړای واچوي دا راکاږي دویمه سزا ولا دا تجویز کړل چې د انتهایی سخت خطرناک حل ورکړي او درېمه دا ولا ورکړه د په نور باندې سملوي او سلورمه دارا د نه هر وساته روټي ولا مور کوي دا سلور پینځه سزاګانې ولا تجویز کړو په نمبر باندې با د دې سزاګانو روزانه نمبر وو راخکل په مړی کې ورته پړای شو د زناور غونتی د یو سزا وا بیا خلکو ته حواله کول چې وی وهي د بل سزا وا او به په نور باندې په سور نور باندې سملول او خطرناک قسمه گرمایش کې پرې خودل او په سینما باندې ورته پرې خودل دا یو بل قسمه سزا وا او مور بور کو مروټي ورکه چې خپل خبره نه واپس دا سزا پټ په کور کې نه وا دا به عام د مکی معظمه د خلکو په مخامخ دا سزا به وا د بلال چغې به خلکو اوریدلی او د بلال سزا به خلکو کتله مسلمانانو هم دا سخت او دا تکلیف به هغوی کتل خو بلال رضی الله عنه داسې ایمان راوړو چې انسان بالکل هغه سیرت ته حیران شي هغه کوم طریقه باندې د دې سختو برداشت کړی دی او هغه یې وناره لګولې په هغه زمانه کې چې احد دا لا اله الا الله ورنه ورتللو هغه دومره بس اورېدلو چې دا پیغمبر راغلی دی هغه وایي چې الله پاک یو دی بس زما په ایمان دی دا لا اله الا الله ورنه ورتلو هغه به دغه چغه او اواز پیدا و چې الله احد الله پس یو دی نور الها نه منم نور معبودان نه منم او داسې به و چې سزا به ولا ورکوله چې خلک به ستړي شو که نه او په آخره کې بیا ویل چې الله احد زه بیا وایم که تاسو ستړي شوي یئ د دوی ټولو خلکو سوچ دا و چې دا به موږ د تکلیف او د سزا په نتیجه کې موږ خاموش کړلی شو دا ټول خلک به ستړي شو او بیا به خلکو ته تاسو ستړي شوئ زه بیا وایم چې الله احد الله پاک یو دی زه بیا چغه کوم د مکې معظمې دا ټول خلک یې چیلنج کړو چې په چا کې زور وي ما یې خپلې خبره کې خاموش دي هغه ورته ویل چې ګوره ایمان دې راوړی چې هر څه کې پټ پاتې شه که نه خبره مه کوه که نه ګوره دومره وهل درکړي سزا درکړي تکلیف دله درکړي بس خاموشي په کار ده خو بلال رضی الله عنه به خاموشي نه اختیاروله دا هغه یو لوی عظمت او لوی کمال دا و چې هغه به د خلکو په مخ کې کل کر د وهلو نه پس بیا ویل ستاسو په مخامخ بیا وایم چې الله پاک یو دی چپ کېدلو به نه واقعي خلک د مکې معظمې خلک یې حیران کړي دا د دې ایمان په نتیجه کې دا ډېر لویه قرباني و ډېر لویه قرباني هغه ورکړې ده نور صحابه کرام هم ډېر لوی تاریخ دی خو د بلال د سختو یو خپل داستان دی بیا دا د دې تذکره دې بنیاد باندې کوو ځکه نکله دې خبرې تذکره کومه چې هسې موږ د خپل ایمان جایزه به والو موږ الحمدلله په کوم د مسلمان په کور کې پیدا شوي یو کلمه ما اورېدلې ده یعنې غیر مسلم والا حالت په موږ نه راغلی الحمدلله موږ بچپن د مسلمانانو او داسې سخته به موږ باندې چا نه راغلی چې رنګ نه چا په مانځه باندې په جومات په ګیګره کې مانځله باندې چا نه پړق پاسولی یا زه د اسلام خبره کوم او څوک راپته راپاسېږي ته ولې اسلام خبره کوې څوک جرات نشي کولی زموږ په معاشره کې موږ د دین که تبلیغ کوو که درس کوو که واعظ کوو چې موږ ته هېڅوک نشي کولی هم د مسلمان معاشره ده
په دې کې زموږ د ایمان داسې ښکات پته نه لګي. زموږ ایمان پته چې دی که نه د اسلام باندې په دې بهر معاشرتي ژوند کې پې پته لګي زموږ څومره مسلماني ده. هغه زمانه کې د صحابو د مسلمانانو سخت تکلیفونو په هغه کې د ایمان پته لګېدله. زموږ په دې معاشره کې هغه تکلیفونه نشته چې موږ څوک د اسلام نه او د مونځ نه او د شریعت نه او د ذکر نه او د دین نه څوک واړی ومنم. زموږ دپاره مشکل دا دی چې موږ په خپل دین باندې پوهه څومره او عمل څومره دی. زموږ دپاره مشکل دا دی بس. الحمدلله په جومات کې موږ په مونځ کې ډېر تکړه یو چې راشو د سهار جمع م ولاړې خلک سنت کوي دومره تکړه والی زموږ شریعت وایي چې جمع ولاړې سنت به نه کوئ هېڅ هم مونځ نه کېږي. د نبی علیه السلام احادیث دي په دې باندې چې جمع ولاړې فرض مونځ ولاړې بل مونځ نه کېږي. زموږ ټول خلک سنت کوي دا زموږ د خلکو زبرګۍ نښې دي. موږ په خپله خبره کلک ولاړ والله که چې جمع فرض مونځ رانه جمع هم ځیم والله سنت کوي سته دا زموږ مسلماني به کله ټیک کېږي. دقه خرابوالی دی. د خدای بنده سنت سنت دي فرض فرض دي چې فرض ولاړې سنت نه کېږي. قرآن اورېدل فرض دي سنت کول سنت دي. نو فرض جمع دې هم پرېښودي ده فرض مونځ فرض تلاوت دی هغه هم اورې او سنت کې د دې وجې نه اول د دیني پوهه لږ پکار ده چې موږ لږ په قرآن او حدیث پوهه شو. زموږ په جومات کې به مکمل دین باندې عمل نشته دی که نه. دا تبلیغان وروڼه چې کله بیان کوي وپاسي که نه چې خدای هم بخه کښېنئ زموږ په زندګۍ کې او ستاسو په زندګۍ کې مکمل دین راشي. یا مکمل دین به څه شی وي دا قرآن او حدیث دی بل شی نه دی. په مکمل دین باندې زما ستا اول پر جومات کې د سهار په مانځه کې د شریعت خلاف کړو. لاړ شي خپلو علماو نه تپوس هم خیر دی وکړي. ځینې خلک و چې یو رکات لاندې کې کولی شي دا ته چا ویلي دي. دا خو که ته چېرته په کور کې مونځ کوې او درته پته ولګي چې یاره که یو 5 منټه پاتې خو زه پکې 2 رکاته سنت هم کولی شم کورو بهر او یاره یو رکات به هم لاندې کړم نو بیا وکړه خیر دی. ته جومات ته راغلی او اواز هم اورېد جبه م ولاړه ده سنت دې نه کېږي. سنت کېږي نه وایم خلک وایي ما وکړل زه هم پسې سړی په ډیران ولاړو سړي ورته ویل لکه په ډیران مونځ نه کړي هغې ما خو کولو وشولو ما خو پې وکړلو. په ډیران باندې سړی څادر خور کړي هغه پې د هغه مونځ خو څوک پې نه خو نه راکاږي چې هلکه په ډیران مونځ مه کوه خو ډیران باندې پاسه مونځ نه کړي. دیني پوهه پکار ده مو تعالی. بس د بلال غوندې قرباني مو تعالی نو څوک پړق راکوه انشاءالله له پړق راکړو دې مرۍ نه بیا راونیسو هغه شان سختي نشته دی خو زمونږ ناپوهتیا په دین د دین نه ناخبرتوب دین باندې څوک لکه روزانه مونځ د راځي د مونځ مسلو نه خلک نه دي خبر. دا زموږ د مسلمانانو کوتاهي ده ناپوهتیا ده. ځان لږ په دین پوه که دین په قرآن او په حدیث کې دی دین څه بل شی نه دی. مکمل دین څه ته وایي قرآن او حدیث ته وایي مو تعالی نه راځي. که دغه شان ګورئ که شرط د منځګزار په مخ کې څوک تېرېږي که نه نو شریعت وایي د منځګزار په مخ کې په کوم ځای کې تېرېدل ګناه دي د سجدې او د هغه په منځ کې دا ګناه ده. که د سجدې د ځای نه اخوا څوک تېرېږي دي که نه نو که ستا په منځ کې د سجدې په منځ کې سوره لاس راوباسه او سړی روکا وکړه که نه روکا یو پړق ته په مانځه کې پاسه په حدیث فلیقتلوه یې مړی که خو ګوره ستا د جانماز نه چې اخوا تېرېږي ستا ورسره کار نشته دی. خو خلک پوهېږي په دې باندې خلک په دې نه په لکه لاره کې مه ودرېږه مانځه ته ودرې سوتره مخې ته کېده وه په لاره کې کلا او لارې کې ولاړې مانځه ته. زموږ په خلکو په خپل دین باندې موږ د بلال غوندې قرباني نه شو ورکولی. صحابه کرام واقعیت څنګه وایو که نه هغه ډېر سخت حالت و. زه هم ته لږ په لاره کې خو مه ودرېږه مونځ ته مه خپله مسله د مونځ زده کړه سب خبره یې زده کړه لږې لږې د مونځ فرایض یې زده کړه چې فرض څه ته وایي واجب څه ته وایي سنت اول دا یې زده کړه. زموږ د مسلمان معاشرې کې ناپوهتیا ډېره زیاته. زمونږ ستاسو لپاره غټه قرباني داره چې په قرآن او حدیث ځان پوهه کړو عمل پې وکړو او به هر معاشرتي زندګۍ کې اخلاقي نظام زموږ به ټیک وي زموږ معاشي نظام زموږ ټیک وي سیاسي نظام زموږ ټیک وي د غلطو خلکو مرګری نه یم چې هلکه دلته په نفلونو ځان ستړی کړل جوارګرو سره ناست دی غلو سره ناست دی بېدینو خلکو سیکولر علما زموږ خلک پکې وایي زه سیکولر زه بېدینه سړی یم زما څه دین او مذهب نشته هغه خواته ناست دی. دا کاتګرانې دي. زما او ستا لپاره مشکل وخت دا دی زه د بېدینو خلکو د خوا نه راپاسم
د دیندار خلکو په خوا کې کینم زه په هر په معاشره کې په دین باندې عمل وکم د اسلام په هیر اسلام او د اسلامي حکومت او د اسلامي نظام او د اسلامي خلافت په حمایت کې یو خبره وکم زموږ خلکو باندې منځونو خبرې بد نه کړه که مانځله راځه ټول خلک خوشحالېږي زموږ په خلکو باندې زموږ په معاشره کې د ډز سره ډز چې ته به چا وایي چې زه که اسلامي خلافت او اسلامي حکومت غواړم موږ په خپله دیندار خلک هم په دې خبرو خفه کېږو دا لکه حکومت پکې چا راویستی دی دا پکې قرآن او حدیث راویستی دی چې بغیر حکومت نه ټول اسلام معطل پروت دی موږ په دې جومات کې غل ونیسو په هزار والا څه ورسره کوي موږ سره څه نظام شته دی نه دا چې اسلامي حکومت وی که نه په جومات کې به د غل نیولی وی بیا به په هسپتال کې به د غل نیولی وی په بل ځای کې به غل ونیسي ولې زه غل له سزا کوم زه شریعت منع کړم ته غل له سزا نشم ورکولی زه شریعت منع کړم څوک بوله ورکوي عدالت به ورکوي کوم عدالت اسلامي حکومت چې وي اسلامي نظام وي هلته حقه بوله ورکوي زموږ په معاشره کې ګرانې خبرې دا دي بهرحال هغه صحابه کرامو ډېر سخت وخت تېر کړی دی موږ دپاره هم لږې لږې خبرې دي خو لږ مضبوط ودرېدل په معاشره کې د خلکو د مخالفت خیال ونه ساتو او په اسلام او په دین باندې عمل وکړو کل کار خلکو ته صفا خبره وکړه موږ ټول خلک شپ شپ کوو پاک شلتالو نه وایو چې هلکه شپ شپ خبرې کوو هلکه په دې وطن کې انګریزانو نظام دی هم په دې وطن کې په ټوله دنیا کې دی دغه شان هم په دې وطن کې شریعت نظام پکار چې غل راوړي چې سزا ورته میلاو شي بې پردګي ختم شي سودي نظام دی چرته دې سود خبرې دي بینک ته ورته ټول سود دی څه وکړو چې یو سړی یو روپۍ چې څوک د حرام وخوري که نه د حرام هر قسم حرام چې دي 40 ورځې مونځ نه قبلېږي یو روپۍ چې د حرام وخوري 40 ورځې یو عبادت یې نه قبلېږي بیا به څه کوم ما خو ځان له تندی به سجدو وسولو او هلته مې په خیټه کې سودونه او حرام خوري ده نو نه قبلېږي هسې تندی ولوسولو د دې مطلب مې دا نه ده چې مونځ مه کوئ چې مونځ خو به کوو خو د مونځ دا ثواب به هله بچ پاتې کي زما په وطن کې اسلامي بینکاري نظام وي او د بینکینګ نظام د سود نه وي زموږ او ستاسو لپاره دا مشکل یو مشکل وخت دی چې زموږ د سودي نظام خلاف وکړو ګوره څومره بې پردګي ده مونږ په حج نه چې راتللو په جهاز کې چې کېناستلو نو چې کوم خلکو اوبه راوړلې که نه خوراکونو د هغې خلکو زنانه وي جینکۍ وي نه لوپټې وي نه د کمیس نستوڼي وو نه ګریوانو حاجیانو صاحبانو 40 ورځې هلته تېرې کړې وې بیا زموږ پاکستانه یو سړی نه چې موږ له اوبه راوړی وه خدای بندګانو موږ 40 ورځې په حج کې تېرې کړې جینکۍ څه کوي دغه حج دا خو زموږ نه خویندې دي نه میندې دي پردۍ ښځې دي او دقه شان کلاو ګرځي نه و پکار ده اسلامي حکومت وي زموږ په پیایه کې به دنده جینکۍ نه به وی په هسپتال کې ته ورشه په هسپتال کې که سړی اپریشن یې کړی هغې له پټۍ نرسه کوي خو د خدای بنده سړي له به پټۍ سړی کوي ښځې له به ښځه کوي ټولې نرسې کېدي که نه کوم وخت کې په هسپتال کې بیمار ته به انجکشن چې دی نرسه به وهي او که کوم ځای پټۍ دا موله نرسه کوي سړي خو نشته پکې اسلامي حکومت او اسلامي فردي نظام پکار دی جی او د هسپتال ته ورځم چېرته به ګورم زه خو ما خو مونځ وکړو اوس برګ یم والله چېرته به ګورم چې چېرته ګورم ښځې دي که زه ناجوړ یم ما له څوک انجکشن هغه نرسه راځي د هغې مخ ښکاره دی بې پردګي ده څه به څه کوم زما او تا لپاره د بلال هغه سخته وه زما او تا لپاره دا مشکل دی اوس چون په دې مشکل کې د اسلامي حکومت حمایت ته خو هلکه موږ له په دې وطن کې شریعت نظام پکار دی زموږ د مسلمانۍ ولې خرابوئ تاسو څوک دا حمایتي خبره کوي نه کوي خلک هېرېږي ولې خلک په دې خبرو خفه کېږي دا د خفګان خبره ده خو دا کول پکار دي مو دې وجې نه سیرت وایو زه په لږ کې ځان پوهه کړو الله پاک دې موږ په پوره دین باندې د عمل کول توفیق راکړي الله تعالی زموږ زندګۍ کې ناحق قسمه ګناهونه ختم کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بیمارانو دپاره دعا وکړئ چې الله تعالی څومره بیماران دي په دې هسپتال کې دي په کورونو کې څوک په خپله بیمار دي یا رب العالمین دا ټول بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلق